پلسم محرم باندې په خپلو بچو باندې چې څومره خرچه وکړي نو الله جل شانه به درله اقمره وس او توفیق په ټول کال کې درکوي. ښه دا ډېر مجرب عمل دی او لوی لوی درې محدثینو په دې باندې تجربه کړې. ښه لسم چې کوم د لسم محرم چې کوم شپه شي بس د دغه ټوله حسابېږي. ښه د دغې نه چې په خپلو بچو اهل و عیال باندې څومره خرچه وکړي څومره ښایسته روټۍ دې پرې وخوړله نو ټول کال به د الله جل شانو دغه رزق درکوي. ښه او بل طبراني کې راځي حدیث مبارک دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کوي وایي چا چې په محرم کې یوه روژه ونیوله یعنی دا محرم چې کومه میاشت شروع شوې ده پوره یوه میاشت ښه په دې کې چا یوه روژه ونیوله یوه روژه نو الله جل شانه به د یوې روژې په بدله کې د 30 روژو ثواب الله جل شانه ورکوي. ښه نو یقیني درته ما داسې لوټ مار دی خو کا چې ما او تا پې پوهېږو. ښه د الله ما او تا له یو قسم له یو سیزن راکړي. ګوره قرآن کې 4 میاشتو ته الله جل شانه عزت ورکړی دی. هغه 4 میاشتو کې یوه پکې د محرم میاشت هم ده. ښه او د لسمې چونکې د لسمې دا روژه چې کومه ده ټولې پکې څومره پکې مونږ روژې نیولې شو ودې نیسو. ښه خاص کر زموږ تورسره چې کوم دي هغوی په دې میاشت کې بیا ډېره روژې نیسي او چونکې کم سے کم دا لسمه روژه خو مونږ خامخا ونیسو. ښه ګوره نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو هلته به د یهودیانو دا لسمه محرم روژه نیوله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو چې جناب دا څه حساب کتاب دی دا تاسو څنګه روژه نیسئ دا ولې نیسئ نو هغې ورته وویل وایي په دې ورځ باندې موسی علیه الصلوۃ والسلام الله جل شانو د فرعون د عذاب او یو قسم لا د پکړ نه خلاص کړو. موسی علیه الصلوۃ والسلام د فرعون نه آزاد شوی او فرعون الله جل شانو تباه او برباد کړو. نو په دې ورځ باندې موږ ځکه روژه نیسو. نبی اسلام فرمایله چې موږ زیات مستحق یو چې مونږ هم یې ونیسو. ښه نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایله ډېر تاکید به یې کوو د رمضان مبارک او د دې روژې به ډېر تاکید نبی علیه الصلاة والسلام کوو. نو نبی علیه السلام به دا روژه نیوله. بیا ورته چا عرض وکړو د الله رسوله وایي دا یهودیان چې کم دي وایي دوی هم دا یوه روژه نیسي او مونږ هم نیسو نو بیا یو قسم له یو شانتي شو. نو نبی اسلام وفرمایل انشاءالله آینده به نهمه روژه ورسره نیسو نهمه روژه. نو دې د وجې نه علما فرمایي علما دا صحیح مسلم شریف کې حدیث مبارک دی. ښه علما فرمایي چې لسمه روژه څوک نیسي نو بهتره دا ده چې یا ورسره نهمه روژه ونیسي او یا ورسره 11مه روژه ونیسي. صحیح ده کو لسمه روژه چا ونیوله الله به ورله ثواب ورکوي. ښه او ثواب یې څومره دی په یوې روژې د محرم باندې الله جل شانه لسم محرم باندې چې څوک روژه ونیسي الله جل شانه د یو کال ګناهونه معاف کوي. ښه نو دا میاشت الله رب العزت موږ او تاسو له راکړې ده چې کم سے کم ګوره څه پکې وکړو. صحیح شو نیک اعمال پکې وکړو او نور روایاتو کې راځي کم کس چې په دې میاشت کې د محرم په میاشت کې نیک اعمال شروع کړي او څنګه نیک اعمال پکې وکړه نو ټول کال به الله جل شانه توفیق ورکوي د څه چې په ټول کال کې به انشاءالله دا نیک اعمال کوي. ښه الله جل شانه به توفیق ورکوي. نو بهتره دا د جناب چې په دې میاشت کې موږ څه وکړو په دې میاشت کې موږ ډېر ذکر اذکار وکړو تلاوتونه پکې وکړو کم سے کم دا 5 وخته لمونځونه خو رانه به ګوره قضا نه شي او که نه ډېر مسلمانان داسې دي چې اوس هم پکې هغه حساب کتاب کوي. نو مهرباني وکړئ د الله چانسونه راکړئ دا بعضې سیزنې دي سیزنې نو سیزنې به مس کوو نه که نه. صحیح ده انشاءالله دې تاسو اهتمام وکړئ. صحیح ده.